الله الذي جعل النار على خليله بردا وسلاما على عيسى ابن مريم مائدة وطعاما وأسمع وحيا وكلام وكشف عن أيوب بعدما غلب عليه مرضا وسقاما ورد البصر على يعقوب إذ جاء البشير بشيرا وأماما وسخر لسليمان إنسا وجنا وريحا وغماما وقرب محمدا حبيبا بالمعراج قاب قوسين إعزازا وإكراما ووعد الكافرين والمشركين في النار دواما وجعل الجنة للموحدين مقاما أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له لا مثيل له ولا مماثل له لا ند له ولا ضد له لا مد له ولا مد له ولا مد له ولا ممد له لا مشير له ولا وكيل له أحد صمد لم يلد ولم يولد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة
وقال نبينا صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. زما د اسلام خبرونو او مسلمان باندې الله رب العزت د کلمې نرستو اهم عمل چې فرض کړی دی هغه مونځ دی. کله چې انسان اسلام کې داخل شي نو د ټولو نه اولنې عمل چې فد فرض کېږي هغه مونځ دی. مونځ د داسې یو اهم عبادت دی چې نه په هزار کې معاف کېږي نه په سفر کې معاف کېږي. کو په خپل علاقه کې مقیمې امونځ بکې او کو په سفر باندې امونځ بکې، کو د صحت په حالت کې امونځ بکې او کو بیمار امونځ بکې. دا داسې عبادت دی چې د ځنکده نه پورې انسان ته نه معاف کېږي. چې انسان په هوش کې دی، زمکه اسمان پیجنی، خاو بد پیجنی، عقل زائل شوه نه دی، لیوانه نه دی، دا بخامخا مونځ کوي. الله رب العزت قرآن کی فدرزنو آیاتونو کی منگ او تاسو تا د مانځه د اهتمام حکم کړی دی چې تاسو مونځ کوئ. سورۃ بقرہ کی الله رب العزت فرمائی 238 آیات دی د سورۃ بقرہ، حافظوا علی الصلوات، تاسو د ټولو منځونو حفاظت کوئ، تاسو د ټولو منځونو خیال ساتئ، د ټولو منځونو اهتمام کوئ. والصلاة الوسطى، او خاص کر د درمیان نماز ډیر زیات خیال ساتئ. صلاة الوسطى کې د مفسرینو ګڼ اقوال دي، خو زیات راجح قول دا دی چې د مازیګر مونځ دی. الله وی د ټولو منځونو حفاظت کوي، خاص کر د مازیګر د مانځ خیال ساته. دې د وجه نه نبی پاک وی د چانه چې د مازیګر مونځ قضا شو، گویا چې د اهل او بال بچ ټول هلاک شو، ټول لوټ شو. دا دومره قیمتي مونځ دی. جنگ خندق کې د نبی علیہ السلام نه د جنگ په حالت کې جنگ په شور زور باندې او د مازیګر مونځ قضا شو. نبی علیہ السلام کافر تخیری شروع کړي، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. یو روایت کې راځي ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا. الله دې د دې کافرو زړونه د اور نه ډکي، الله دې د دې کورونه د اور نه ډکي، الله دې د دې قبرونه د اور نه ډکي. منګه د صلات واستانه منکړو، د مازیګر مونځ زمنګ نه قضا کړ. نبی علیہ السلام تخیری وکړ. نن مسلمان مونځ نه کوي، بیل مازه ګرځي.
غم مو سره نه احساس مو سره نشتا نبی پاک د کافر مبارک وی قرآن کی آیات دی چې دا کافر کله تاسو فریدای کله د دې سم جنگيږي چې دې مونږ شروع کی سورۃ توبہ کی غالباً 5 نمبر آیات دی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ یا وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ کله چې دا کافر د خپل کفر نه توبه وباسي او منشرو کی زکات ور کوي بیا د لاره پرې دی بیا او ته کمین منی سي داول استاسو دشمنان دي دای د کفر نه توبه نو باسي دی موز نه کوي یو الله تسر نه ټټای حدیث کی راضی محمد عربی وی العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه زمنګ او د کافرو په منځ کې چې کوم عهد دی هغه مونږ دی زمنګ او د کافرو منځ کې عهد مونږ دی فمن ترکها فقد کفر چا چې مونږ پرې خوستو یقینا د کفر وکړ چا چې مونږ پرې خوستو د کفر وکړ نن مسلمان سره د خپل بچی د مانځ فکر نشتا د خپل بیبي د مانځ فکر نشتا د خېټې فکر را سشتا د جامو فکر را سشتا خود مانځ فکر را سره نشتا چې زما د بیبي د دې مون صحیح دی او کو غلط دی زما د دې لور مون صحیح دی او کو غلط دی دا مونږ کوي کنه کوي د مانځه باره کې تپوس نشتا یو حدیث کې راځي شقیق یو تابعی دی شقیق ابن عبد الله تابعی دی آغا وی کان اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفرا غیر الصلاه صحابه به یو شی پرې کوستلم کفر نه ګڼل سیوا د مانځنه چې چا به مونږ پرې کوستو د صحابه فتوا بداوه چې دا کافر شو د مونږ په پرې کوستو چې انسان مونږ پرې دی وای چې را مونږ په کې لا چا ویلې او مونږ ډول څه کومنه په دې باندې انسان کافر کی یو حدیث کی راضی اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته اول تفوس بچ د انسان نکیږي د په عملونو کې نو د مانځ تفوس بکیږي شروع د حساب بد مانځ نکیږي آغاز د حساب بد مانځ نکیږي فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ کم انسان چې داغه مون صحیح راوتو منځي برابر راوتو د مون حساب صحیح وشو فقد افلح وانجح یقینا دا سړی کامیاب شو او دا سړی خلاص شو دا درب د عذاب نه خلاص شو دا سړی کامیاب دی وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ او د چا مونږ چې فاسد راووتو مونږ غلط راووتو نبی پاک کوئی فقد خاب وخسر یقینا دا سړی نامراد دی او دا سړی تاوانی دی نبی پاک تاوانی هغه چاته وای چې مونږ صحیح نه دی ماو تا ډول مونږ پیژنو نه خو چې دکان کې ګټه کوو د دکان په چل پویګو بس منګ د تاوان نه بچو د پټي په چل پویګو بس منګ د تاوان نه بچو
دغه د پټیو د دکان بچ تاوانی تاوان خو هغه دی چې انسان ټول عمر جهنم کې پریوتو انسان ټول عمر د الله د عذاب سره مخامخ دا تاوانی دی یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول کو دی خلق تفتو لگی چې اذان کی څومره اجر دی اذان کی څومره ثواب دی او دی خلق تفتو لگی چې اولنی سب کی منځ کولو کی څومره ګټه ده اولنی سب کی منځ کول څومره فائدہ ده پکې څومره ثواب دی پکې ثم لم یجدوا او بیا وته د دوانه شینا نه ملاوي دي اول صف وته نه ملاوي دي اذان وته نه ملاوي دي الا ايستهموا عليه مگر دا چې د په قران دازیو کی پچ په واچي نو نبی له سلام وی لستهمو پچ به چولې په پچ باندې به اول سب کې ځان لزې کول منګ او تاسو کې نر هغه دی چې شاته زورو کی تبو ته رامخ کې شابه شاته زور کی تبو ته رامخ کې شابه شاته زور کی نبی پاک کوئی د سړو د پاره د ټولو نه بهترین او غوړه سب اولنې سب دی حدیث دی نبی علیہ السلام وی خیر الصفوف للرجال بهترین په صفونو کې د سړو د پاره اولنی صفونه دي او شری صفونه د سړو د پاره رستنی دي مخکزا سوق چې مخکزي په دین کې الله یې مخکې کوي د دین په کارونو کې تاخير مکه وسسس کې غما رستو کې غما مخ کې زور کوا الله رب العزت باندې مخ کې جنت ته بوزي والسابقون السابقون مخ کې کیدون کې دای په مخ کې زی جنت ته التبه مفسرین ګڼ توجیهات کوي یو توجیه پکې دام ده والسابقون السابقون مخ کې کیدون کې پنه کو کې دای په مخ کې زی جنت ته چې دنیا کې نیکی ته مخ کې کیږي نو التب جنت کی مخ کی نظیفا کوئی چې پدی ځان تاسو په کوي چې تاسو عملونو کې د ټولو نه غوړ عمل مونږ دی واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاه پدی ځان په کوي چې تاسو عملونو کې د ټولو نه بهترین عمل مونږ دی دا بهترین عمل د نه چرته فوت نشي بخاری کے حدیث دے مسلم کے حدیث دے من صلی البردین دخل الجنہ چاچ دو یخ منزن اکڑا آغا جنتی دے آغا جنت تلاڑے بردین چاچ دو یخ منزن اکڑا نبی علیہ السلام دغه دو منزنو نه کم منزن اخلی محدثین تشریح کی وی د سار منز او د مازیګر منز او دا دوانه اهم منزونه دي تبلیغین نو وی دا دو رجسټرو کې لیکل شي تبلیغین نو وی د سار منز او د مازیګر منز دو رجسټرونو کې لیکل شي او د دې دا خبره دروغ نه ده دا د حدیث نه ده دا حدیث کې راځي بخاری کم دا حدیث تا و مسلم کم دا حدیث تا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وی یتعاقبون فیکم ملائکتم باللیل و ملائکتم بالنہار نمبر پا تاسو کی پرشتی راضی سوک دشپی را کوزیگی سوک دورز را کوزیگی دا هر چا خپل ډیوټي ده د چا ډیوټي د شپې د چا د ورځې ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر او دغه پرشتي د سار په مانځ کې
او د مازیګر په مانځ کې جمع کیږي د دو منځونو کې دا جمع شي ثم یارج الذین باتوا فیکم بیا هغه پرشتي برخیږي کم چې شپه کړې ده تاسو سره شپه کړې ده د شپې ډیوټي وا نو هغه برخیږي فیسألهم الله وهو اعلم بهم الله تی سره د علم نه تفوس کوي الله ته فتم دا بیام تی الله تفوس کوي کیف ترکتم عبادی زما بندگان تاسو په حال کې پرې خوست پرشتو تاسو چراتلې د شپې ډیوټي وکړه زما بندگان په حال کې پرشتي الله توي ترکناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون یا الله منګه چې ته وسار را خطلو نو امانځ کې مشغولو او الله کله چې منګه ورتلو د شپې ډیوټي لانو ام په مانځ باندې ولاړو د مازیګر منګ چې ورګزیدو ام په مان د مانځ په حالت کې منګ چې راختو ام د مانځ په حالت کې یو روایت کې راځي چې دا دوانه فرشتي خپل مینس کې باز شروع کی یو وای دا خو زمنګ وخت کې کړي دا به موږ ځان سره لیکو ابل وای دا زمنګ په ټیم کې لیکل دی منګ را رسیدلی زمنګ ټیم سٹارټ دی دا به موږ لیکو الله وته وی دوانه ولیکي دا هغه منځ دی چې دوانو رجسٹرونو کې لیکل شي د مسلمان په حال افسوس دی چې پینځه ځل دته आवाज کیږي حي علی الصلاه مانزه تراشی حي علی الفلاح د کامیابی زه تراشی مسلمان مانزه ته ناراضي د کامیابی زه نه پیژني مسلمان وی زما کامیابی دی کې د چې منځ ونه کم او دکان کې گاګ گزر کم په گاګ باندې سودا خرڅ کم دی کې زما کامیابی ده او نبی پاک کوئی ستاد پارا کامیابی بده کې د چې منزل راشي صحابي دی نبی علیہ السلام ته وی مدینه کې زنده سر ډیر دی ماران دی لړمانان دی او زما کور لری دی کو تاسو راته اجازه تو کې نو زبر ماخستن مونږ کور کوم نبی علیہ السلام ول اجازه ورکو چې د روان شو بیرته راووختو وتوي هل تسمعوا حي على الصلاه دا आवाज اوري د خپل کور سره حي على الصلاه مانزه تراشه دا आवाज اوري وای او جی आवाज خو اورم وای نو بیا برازي بیا ته اجازه نشته بیا بازان مانزه ترارسي نن ماو تا دو جمعات په گاوند کې مونږ نه پیژن د جمعات په گاوند کې دا زما اوستا حال دی یو سړی کو دا غواړي چې ز په امن کې شم نو د مانزه اهتمام دیو کی مسلم شریف کې حدیث دی من صلى الصبح فهو في ذمه الله چاچی د سار منځو کو دادا الله په حفاظت کې داخل شو فهو في ذمه الله دا سړی د الله په ذمہ کې داخل شو د الله په امان کې داخل شو دته امن دی خیال کوا چې الله رب العزت به تا نه تفوسونه کې د دې سړی په باره کې دته نقصان ونه رسي چې د لما امن ور کړي او تا د څنګه نقصان رسو بهر حالونو منګ او تاسو منظم کوو په طریقه باندې منځ کوو ځنې خلک منځ کوي خو ترتیب غلط دی طریقې غلطه ده الفاظ غلط دي رکوع غلطه ده سجده غلطه ده
دغه منظم عاملۃ الناصبه انسان به عمل کړي هو قیامت کې به څه ملاو نشي منځ بکې او صحیح منځ بکې واقیم الصلاة سم منځ بکوي رکوع به د رکوع فسیر سجده به د سجدې فسیر باندې ګډ وډ منځ باندې کې کله چې انسان مانځه ته ودرېږي د خپل لباس خیال دی وساتي چې زما جامې څنګه دي د شریعت خلاف جامې خو نه دي عورت خو پکې ښکاری نه ګنده خو نه دي گیټي خو پټي نه دي یو کس گیټي پټي دي مونږ کوي نبی له سلام او توي د مونږ بیر تر وګرځاو ما او تا گیټي پټي ساتو او دا یادو ساته مسلمان په گیټي ټول مرخکارا ساتي صرف د مانزه خبر هم نه د مانزه نه بار بم د مسلمان د پخو گیټي کولاوي په پینسو کې و پټي نه مسلمان با خپل پینسی د گیټو نه بارا ساتي حدیث کې راځي کما عیسا چې دا په پینسا باندې پټه د گیټي نه ښکتا دا به د جهنم ورته لباس دے برابر کا منز ودریگی نیت کے اللہ اکبر لاسونا بستا پد سے اندازہ استا دو گتو سرونا با قبلے طرف تراستانی سوک دسی چل کئی داسی منز کئی اللہ اکبر سوک کئی اللہ اکبر سوک دس چل کئی بس مخامخ قبلے تا ولاڑی سر مٹی ٹوا مخپور تکوا برابر او بیا اللہ اکبر نبا دسی چل کے نبا دسی چل کے نبا دسی چل کے خپل حالت تا گوتے پریدا اللہ اکبر بیدل تیم لاسونا چا دسی تاڑلے زنگی کی چا دسی نیولے لاسونا داسی ونیسا پداغ طریقہ باندے لاسونی سمونس کے رکوع تا چیزی نو چستا املا او سر او کناٹی برابری کله سرخ کا تکڑی کله سر پورته کړي رکوع کې به یو شانت سجدی لاړی رکوع لاړی نو رکوع کې با خپل زنګنونه په ګوتو باندې ونیسي کولاو ګوتو باندې دا سه جوخته به ګوتې نه لنیسي کولاو ګوتو باندې به زنګنونه ونیسي ملا بدی سیده کړي او زنګنونه بدی سیده زنګنونه بدی داسې مخه تا راایستلی نه سیده به زنګنونه بدی او په دغه رکوع کې بدرې ځل تسبیحات خامخاوي درې ځل کمه درجه پورته وایي چې څومره الله توفیق درکړي 15 ځلوي او ځلوي 9 ځلوي څومره الله توفیق درکړي خود درې ځلو نه بحکته نه وي بیا د رکوع نه رافاسي دي سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد دا الفاظ په ولاړه باندې وي دانه چې سمع الله لمن حمدا او ربنا لك الحمد التلا شبيل تو الله اکبر نه دا الفاظ په ولاړه خلاصي سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد دیم لفظ بخاری کی راضی ربنا ولك الحمد دریم لفظ بخاری کی راضی اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد دا څلور الفاظ کم کی چی الفاظ زیتی ثواب زید چې دې څلورو کې کم ویلې شوایا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد دا په ولاړه ویل غواړي سلام و اداسه به ودرېږي چې هر اډو کې خپل بند تنه وزید املا کی داسي بیل بیل زین دي چې رکوع کې هغه یو بل نه جدا شي بیرته چې ودرېږي یو بل سره واپس پیټ شي چې ستاد املا اډو کې واپس بیرته هر یو ځای ته خپل خپل اډو کې ورننه وځي
داسې بنې ودرېږي بیا به سجدې ته ځي او د ولاړې نه به الله اکبر وي بیا به رکوع کې ستا دا لاسونه د دیزې سره جوخ نه وي دا لاسونه به د دیزې سره جوخ نه وي دا ځای به د ځمکې سره جوخ نه وي سړی به کلاو سجده کوي پتون به د خېټې سره نه لګېدلی کلاو سجده به کوي دارنګي عام مانځه کې ما استانه غلطیانې کیږي لګي نه دي ډېرې غلطیانې دي ان شاء الله آینده جمعو کې واغه خای یو غلطی دا کیږي چې کله منګ او تاسو جمع کوو نو په مانځه کې په سب کې کلاو زی پریدو یو خدا حکومتي خلک پابندیانې لګي د کرونا د وجنه د دې کرونا دومره وخیره د چې دا صرف جمعات کې لګيږي بار نه لګيږي دا کرونا داسې وخیره کرونا دا چې جمعات کې لګيږي مدرسه کې لګيږي بار نه لګي بار په یو بل باندې کو د پاسم ناشتي خیر دی په گاډي کې کو د یو بل سره جوخم ناشتي نو خیر دی تولی په یو سیټ باندې دوه کسان کېني تولی په سوزکی کې یو طرف ته 15 کسان او بل طرف ته کله دي د سی ویلي چې 15 فوټه فاصله وساته دا شی صرف د جمعات کې لګي جمعات د امن ځای دی جمعات کې دنه دغه شی نه لګيږي نبی علیہ السلام ته بچدا سي مشکل را لې نو جمعات ته براله او جمعات کې به د الله نه وغوښته چې دا مشکل الله زمونږه حل کړي بهر حال فاصله به نه ساتي یو بل سره به جو خودريږي نبی علیہ السلام وي تاسو شیطان لره لارې مپرې دی په مانځ کې نبی علیہ السلام وي من قطع الصف قطعه الله چا چې سب کټ کو الله به د خپل رحمت نه کټ کی سب باندې کټ کی سب بجوخ ساتي دا غلطی دا موتای کو دام یادو ساته مخ کې سب کې خالی زشته دي او ترست ولاړي رو رو حرکت بکې مخ کې برازي دا مخ کې زیبا دکې دا باندې چې زه اوس په مانځه ولاړې مخ کې زی خالی دی پروتي خالی دی نه پروت په مانځه کې برازي او دغه مخ کې کم خالی زی چې دی دا به پوره کې ورستو چې کم زی خالی پاتې شو هغه طرف نه مسلمانان بلک د سره و چلیږي دا بد سي و چلیږي هغه خالی زی به ډک یو انسان دی جمع ولاړه دا سب پورا دی یو کسراله ځان لروسته بنه ودرېږي مسلمانې خبر از دکا دلته سب ډک دی یو انسان را له روستو بزان لنه ودرېږي دا به د ځان سره یو کس خامخا شریکي یا خو به وګوري چې را بل مرګره او داس کوي هغه را رسی بس وبدريږي هغه به تر اورس یا وګوري نور څوک نشتا نو د ځان نمخ کې مسلمان باندې بلاس کی دي دا طریقه زده کا مخ کې مسلمان باندې بلاس کی دي هغه مسلمان تبا ترتیب معلومی د مسلمانای خبرې تبا معلومی چې دا روسته مسلمان ځان لدی او په مای لاس کې کوستو مقصد دا دی چې لګرا روسته ش چې زما او تاسو برابر شي دا بشاته لاړ شي هغه روسته ثبته او هغه بل مسلمان سبا ودرېږي دلته چې کم خالص پاتې شو دا بلګ حرکتو کی دا بلګ حرکتو کی دا غزه وړک دا طریقه ده پنجاب کې اوکاړه وته وي اوکاړې تم تشکیل شوی ماخام منزو یو فنجاته رستوراله ځان لو په مسله پویو نو زمنګ یو مرګری له پشالاسي کوستلې دي هغه دې خبرې نه څه خبر دې بلاسي کوستلې هغه څه حرکت نه کو مسالې پته وته نه مون چې وشو بیان مو شو بیان نرستو هغه پنجابه مرګره مال رااله ماته وی امیر صاحب د دې ستاسو مرګري په شامه 2000 لاس کې خوستاو دار روسته نشو ز ځان له ودرېدل منو مال چې دارو روسته شي نو سب بم برابر شي
ما ورته وویل په دې کې هغه هم رالی ما ته وایي چې یو کس و 2 ځله یې په مانځه کې ووالم په مانځه کې 2 ځله ووالم پنجابي ته مې ویلې دا ښه دی چې والی نه سلام یې در پسې نه دی ګرځولی اوس یې هم د زکه کړي دي هغه د سره د مسلې نه خبر نه دی دا د مسلمانۍ خبرې دي دا زده کول غواړي دارنګي سب ته نه را رسېدلی نو بل ځای کې به نیت نه تړي حدیث کې راځي د نبی علیہ السلام دور کې یو کس رالی د سب نه وړاندې دلته امام راښکته کېدو هلته رکوع وکړه زر زر یې نیت وتړو هلته رکوع وکړه نبی علیہ السلام ته چې پته ولګېدله چې د سب نه وړاندې هلته نیت تړلی دی هغه ځای کې ولاړ دی نبی علیہ السلام ورته وایي زادک الله حرصا ولا تعد الله دې د مانځه سره نورم حرص سیوا که خو بیا داسې کار ونه کړي راځه سب ته ځان را رسوه کو رکعت لاړې لاړ دي شي وروسته به وکړي که نه نبی علیہ السلام وایي جمع ولاړه ده په قلار اطمینان باندې راځئ منډې مه وهئ کم هم چې راګیر کو وی کوي کم چې د نفاتې شروسته وکړي ثواب د تعاسم پورا ملاویږي تر اغلی په نیت د جمع باندې تا ته ثواب پورا ملاویږي دارنګي امام سره ولاړی نو طریقه زده کا د امام نه مخکې مزه امام لا رکوع لا نه دی تللی تلاړي امام لا سجدې لا نه دی تللی تلاړي امام لا سر نه دی راچوت کړي او تا سر راچوت کو ابن ماجه کې حدیث ته مشکات کې هم دی اما یخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار تاسو نه یو انسان د دې خبرې نه یریږي چې د امام نه مخکې سر چوتای چې الله د سر د خر کی الله د دا سر بدل کی د سر شکل د لوران کی د خر شکل د لتی جوړ کی د دې نه تنیری کی د لوی وعید دی مقصد دا دی چې د امام نه مخکې سر مچوتا و د امام نه مخکې سجدې لا مزه د امام نه مخکې رکوع لا مزه دا جرم دی ځنې مسلمانان دا غلطي کوي په مانځه کې چې په پټه خوله باندې مونځ کوي یو پټه خوله دا چې شونډې نه خوځوي الفاظ نه وي دغه مونځ نه کېږي پړه کې تلاوت کوي پړه کې تلاوت نه کېږي شونډې به خوځوي شونډې خوځول لازمي دي شونډې نه خوځوي او په پټه خوله باندې لګي او رکوع کوي سجده کوي او الفاظ نه وي دا طریقه د مانځه غلطه ده یو دا چې الفاظ وي خو خولې بنده کړې ده څادر په خوله باندې راچولې دي یا لکه نن سبا د مصیبت د وجې نه خلکو خوله پټه کړي نو کو چرته در باندې یو ځای کې بالکل حکومت مسلط دی او سزا درکوي بیا خو هغه ګناهګار دی او کو چرته حکومت در باندې مسلط نه دی او ځان لزی دی او توبه خلی ته دغه کوره چولې نو په دې حالات کې مونږ مکرو کیږي خلبه انسان نه پټي دا ابو هريره رضی الله عنه په نقل حدیث دی نبی علیہ السلام منع کړی دا نهى عن السدل في الصلاه وان يغطي الرجل فاه نبی علیہ السلام د دینه منع کړی چې انسان صدل په مانځ کې وکي و ايغطي الرجل فاه چې انسان خپل خله پټکی خله پټول سره مونږ مکرو کیږي او صدل دی ته و چې په سر باندې رومال راواچي او دوانه طرفونه ښکته وساتي صادري یادای داسې او د طرفونه ولښکته وساتي د سیوا نړۍ داسې کلاو وساتي دې ته صدل وای دې سره مونږ کې کراهت راځي نو په مانځه کې صدلم مکرو دی په مانځه کې خله پټولم مکرو نه با خله پټه او نه با صدل کې بهر حال دا سه نور اعمال دي ان شاء الله موقف باندې بداغي نشاندهي کو چې دا خبرې په خپلم زده کو نور مسلمانانو تیم زده کو او په وخت باندې راځو صرف مانځله مرزي لګ دین زده کوي نور خو اسم او تاسو واخ نشته دي
په دې هفته کې دا 20 منټه خلک وختي راځي کنه چې د خپل دین زده کوي او هغه ځله مانځه ته ځان رسوي چې دین د تکي اسی قصې نه چې وخت ډک شي ما او تا بس یا قصو لزو یا وي بس دلته منظر کیږي چې زر زر فارغ شمه بیا ته مورچې ته کې نه مده خیره بیا خو جهاد کوم چې فارغ شي څه مرګ دوران کې څه به وکي خدا غلطه بناستي او ځکه باندې غناستي چې به وکي چې وختي رضان فارغ کې یو انسان د یو کار نزان فارغ کې او بل اهم کاری هغه تزان روزګار کې خو یو خبره نو ته بچی شي کې چې تزان وختي فارغ خوب تا بڑستان تزان وختي فارغ دا ستا مسلمانی ده دا خو انتهایی بیکاره کار ده د دې د وجه نه په وخت باندې راشو او دینی خبر زده کو مسلمانانی او د مسلمانۍ خبرې هم نه دي زده الله دې په دې خبرو مال او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی